موډه تر دې درې دا هغه به المزه په الیکشن کې تندر راولېږي وایي موږ خو یې غرب نو مغمور قوم هسې ولاړ دی قوم هسې ولاړ دی قوم به اوس به ودرېږو السلام علیکم ملګرو وی زما مور ماته ویل چې زویه مزه مونږ خو یې غر کو خو زه بیا هم راووتم او د دې د وجې چې قوم راسه ولاړ دی که تاسو وګورئ لکه ریحانزیب خان څونه ښایسته ځوان و هغه لاړو په دې الیکشن په دې قیسو میسو کې نو دې مبارکزیب ویلي چې آیا ماته مور ویلي چې آیا زویه دې قیسو نه قلار شه او دې له مزه ځکه موږ ارلډي وی غرق شوي وو نو که خدای نه خواسته په تا باندې څه چل وشي نو وی بیا به موږ څه کوو که تاسو وګورئ لکه دونه غټه قرباني چې کم د هغه ریحانزیب خان ورکړه د هغې کم خاندان چې دی هغې ورکړه او بیا هم د پاکستان تحریک انصاف کم ګوند چې دی هغه راپاڅېد او کم سیټ چې دی هغه هغې له هم ورنکړو لکه تاسو وګورئ په کار هم دا ده خلک هم د هغه سره ولاړ دی که نور څه قربانیانو خو لکه دې نه بله غټه قرباني نشته نو کم دی بریسټر ګوهر دلیله دې نه علاوه عمران خان له هغو له په کار و چې دا سیټ خو یې مبارکزیب له ورکړی وی لکه که موږ وګورو ارلډي مبارکزیب دا دوه سیټه ګټي ښه په نه را هغه چې کمې جلسې کوي او خلک چې کم دی ټول ورسره هغه ولاړ دي خلک چې کم دی ډیر زیات پې خفه دي نو دا چې کم دی ښکاره ښکاري موږ ته چې دا مبارکزیب دا سیټ ګټي او تحریک انصاف والا هم دا ښکاري خو بیا هم ورله سیټ نه ورکوو خو بل طرف ته که موږ وګورو مبارکزیب وایي که ما دا سیټ هم وګټو نو زه به بیا هم پاکستان تحریک انصاف ته ځم یعنې پیدا یوه ده که ګلظفر یې وګټي یا دا وګټي نو بیا به هم دغه سایټ ته ځي بس دا د هغه خپل سوچ او خپله نظریه ده او هغه په دې باندې زموږ نه ښه پوهیږي نو دغه کومه ویډیو چې وه دغه معلومات راغلي وو هغه هم تاسو سره شریک کړو انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو الله حافظ